میډیا په وساطت سره هم 24 ګنټې ټیم ورکوم 24 ګنټو کې دا خډل نه کړې دا چې راټیمې دا ګن نو بیا به زه په خپل اوچتوم بیا به دې چوک توزم بیا زه د زور ګورم د ټیمونو زور ګورم د ډیسم ګورم که پرچی کوي که تر مرګ ته پې تیار یو بل ورسره موږ په یو خبره کمپرومایز نه کوو ځکه چې زه دلته موجود خپل ځای اخیستم کې دا زما قانوني رایټ دی ما له به ردي نوسي راکوي نور د دوی د میډیا په وساطت ورته وایم چې په آل پاکستان کې د دوی سر وکړي واخد یو د اسلام آباد منډۍ ده چې هغه ټیمې جوړه کړې ده نوره چې څومره منډۍ دي هغه پرایویټ دي د ټیمې یو پرایویټ هم جوړې دي نو موږ د خپل روزګار ته پرېږدي موږ د دې ته نه مجبوروي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم بل د دوی یو ظلم یو جبر شروع کړی زمونږ دوی سره موږ 2 کاله مخکې کېناستو عدالت کې زمونږ کیس و دوی چې عدالت په تسلیموو په هغه موږ 2 کاله کله پسته روان عدالت زمونږ په حق کې ډګري به ما سره د موبایل کې ستاسو میډیا ته ویل هغه چې عدالت زمونږ په حق کې فیصله وکړه دوی هغې نه پس د نظرثانۍ کیس جمع کړو هغه نظرثانۍ کیس کې اوس د ټیمې وکیل نه پیش کېږي دا ډي سي صاحب دوی دا یو منطق چې ته ما لسته زه هغې کې هایکورټ ته سرکاري وکیلانو ته هغه وایي چې ستا په حق کې ډګري شوې ده تا لسته د کوم ځای نه نو دوی د هغې په باوجود موږ ته بایهند او مخامخ دی چې نه عدالت منم یو زور جبر یو بدماشي شروع کړه نو د هغې په مخ کې موږ نن هړتال کړی دی خو نن موږ پوره من کړی دی د سبا نه موږ زه د ستاسو د میډیا په وساطت سره هم 24 ګنټې ټیم ورکوم 24 ګنټو کې دا خډل نه کړې دا چې راټیمې دا ګن نو بیا به زه په خپل اوچتوم بیا به دې چوک توزم بیا زه د زور ګورم د ټیمونو زور ګورم د ډیسم ګورم که پرچی کوي که تر مرګ ته پې تیار یو بل ورسره موږ په یو خبره کمپرومایز نه کوو ځکه چې زه دلته موجوده په منډۍ کې یم دا 56 کنال دی ما ځان له چارې زه ته ما 4 کنال ته بوځې نو ته د یو شخصي سړي د یو خان دپاره د هغه د خوشحالولو دپاره دلته 4 عناصر د معاشرې ناصران چې د هغوی دپاره د هغوی د جیب د ګرمولو دپاره زمونږ د دې منډۍ د خلکو معاشي قتل دی نه کوي نورې پرې موږ خرڅوي نو موږ هغې ته تیار یو نه ورته اوس تیار یو نه ورته کال پس تیار یو موږ لن پوینټ ایجنډه ده چې موږ ځان له خپل ځای اخیستم کې دا زما قانوني رایټ دی ما له به ردي نوسي راکوي نور د دوی د میډیا په وساطت ورته وایم چې په آل پاکستان کې د دوی سر وکړي واخد یو د اسلام آباد منډۍ ده چې هغه ټیمې جوړه کړې ده نوره چې څومره منډۍ دي هغه پرایویټ دي د ټیمونو یو پرایویټ هم جوړې دي نو موږ د خپل روزګار ته پرېږدي موږ د دې ته نه مجبوروي لکه د دې نه چې 10-15 ورځې مخکې په کشمیر کې کومه مسله شروع وه نو هغه ته موږ خلک نه مجبوروي ځکه چې زه تنګ شم نو زه به په جنګ شم چې زما په چینار وي نو الله که رانه دې پرې دفتر کې هېڅ نه کښېني چې زما سر نارېږي د ده په سر زه علم نه کوم نو دا ورته زه میډیا پترو یم چې خپله قبله درسته کړي موږ د خپلې مزدورۍ ته پرېږدي که موږ خپلې مزدورۍ ته نه پرېږدي نو چې دوی یو پېره جنګ کوي نو زه به د مجبورۍ نه د خپل غربت ته او د خپل غریبۍ د وجې زه 20 پېرې جنګ ته تیار یم زه په خپل مرګ ته چې داسې د لوږې نه مرم نو زما داسې مرګ د جنګ مرګ مې خوښ دی او مې قبول دی هغې ته په دې نه دي تیار چې په هغې کې را دوی د خپل جیب ته دوی د ادارې سوچ نه کوي هغې کې را دوی د خپل جیب مفاد نشته زه وایم چې ستا کوم قانوني رایټس دي ستا کوم قانوني ټکس دی زه منم خو دوی قانون نه دوی د خپل جیب او د خپل مفاد غنوړي دي دلته چې دا منډۍ څومره 2 ورځې بنده ده دې کې زمونږ د میډیا ملګرو سره هغې پوټه شته موږ په دې 2 ورځو کې 1 کروړ روپۍ نقصان ځکه چې دلته دغلته پراته دي الوګان په 10,000 روپۍ پورې ده هغه 3 ورځې ګاډي ولاړو خراب شوي په 100 روپۍ باندې په هر ګاډي کې 500-600 پورې داسې امونه په 1500-1600 روپۍ شوي خراب شوي په 100 روپۍ دا په کروڑو روپۍ نقصان وشو نو زه دا وایم په سټور کې کینې پرتې دي په 4000-5000 روپۍ من دي هغه خراب شو نو زه دا وایم ته میډیا په چې آیا ډي سي صاحب د دې نقصان ازاله به ته کوې د ټولو نه زیاتې ټکسونه زه ورکوم د بل په مټ کې ورکوم دل طرف کیمې له ورکوم د تی بازارۍ ورکوم لوډ ان لوډ ټکس ورکوم زه ډیلي 40 قسمه ټکس ورکوم
کاروم صدر صاحب د ایم ان ای ام پی ای رویه یا تاسو سره رابطه او تاجر تنظیم چې کوم دی وخت تاسو سره په یو ځای دی که نه؟ زه دا یو خبره کوم چې دلته موږ سره درې واړه تنظیمونه نن راغلو، زه شکریه ادا کوم، خو موږ سره د دې منډۍ په مسله کې دا څومره پاتې دي، څومره خو دې سره موږ سره د لوبي سر نواله تر اوس وخته پورې نشي پاتې، نور موږ له رسمي راغلي دي، خو موږ یې وروسته تپوس نه کوي. خو زه د افسوس سره خبره کوم چې زموږ په چارسده کې په هسې په کاغذ کې شپږ امپیاګان دي، 2 امنیګان دي، خو ما نه یې لیدلې، ځکه دا مسله زما درېیمه ورځ د منډۍ بنده ده، زموږ خلک ډېر وړینو ته وتري، خو زه ام پی ای ام ان ای وزیران نه وینم، چارسده کې یا ګونګیان دي یا په سترګو ړانده دي یا مړه دي، ځکه چې نه څه ویني نه څه محسوسوي، ځکه هغه په خپل حیث ته ناست دی، هغه ته دا تکلیف نشته. دا تکلیف ما ته او زما غریب سړي ته چې کوم هغه ماښام کور ته لاړ شي او د هغه بچي نه روږدي کېږي، نو هغه ته دا محسوس دی، دا تکلیف هغه محسوسوي، دا نه زما ام پی ای محسوسوي، نه زما ام ان ای محسوسوي، نه زما وزیر. درېیمه ورځ د زما وزیر دلته چې زه دلته اواز وکړم نو هلته راغلو 3 کیرونې کېږي، هغه دا نه محسوسوي. پکار و چې زه غټه ګیله چې ما له نن هغه راغلی وی، دې نه زمونږ نه دی، زمونږ دی ټول زمونږ په دې منډه کې مختلف پاتې دي، مختلف ټول نوټ ورکړی. دې کې ما سره دا 3 ورځې موږ سره په دې کې مشل پارټي ولاړه وه، موږ سره پار د ډي سي دفتر ته تلل، خو موږ دې کې دا چې د افسوس خبره دا کومه چې موږ پلي شکور خان حجرې ته لاړو، ما ته وایي چې ته عدالت ته ستی راواله، چې زه د عدالت نه ستی راوالم نو ما ته ستا ضرورت سره ما ته ستا بیا ضرورت سره پکار و چې ما ته دلته ادارو کې خلک وایي چې یو رنګ پلي شکور خان وکړي، دا مسله ستاسو، خو زموږ په دې مسله کې د ام پی ایګان ام ان ایګان انټرسټ رالي، دې کې د هغوی دې کې دلچسپي د هغوی دا غواړي چې دا غریبانان ذلیله شي، چې زه په سار خپل سیاست خپله کرسۍ خپل مفاد په زه ګورم. زموږ د دې تحصیل ناظم زه دې کې به دا ډېر ملګري پرون دا کوله کچېرې وه، نو د کوله کچېرې زموږ دا مسله وه، موږ ولتلي پوره تیاری سره، موږ سره زموږ وکیل هم و، خو نه ډي سي صاحب و نه میر صاحب. خو زه دا یو خبره کوم چې موږ زموږ میر صاحب په دې منډه کې مختلف پارټۍ والا ریلیټډ دي، خو دلته چې زموږ میر صاحب راغی نو په دلته زما د منډۍ خلکو ګلونو د سلو نوټونه لوستل، دا به وایي چې دا یو علم راغی دی به زموږ د حق تپوس کوي. خو 3 کاله دي چې ما ته عبدالروف شاکر صاحب او میر صاحب د ما ته وایي چې هغه ماله دلته په دې 3 کالو کې 3 منټو د منډۍ ته راغلي چې تا ته څه تکلیف شته، په دې چوک کې موږ ناست یو پرور که موږ نه راغلي موږ ته الټه دا ویلي چې ته به کومه پورې په دې چوک کې ناست یې ناست، نو د هغه کارکردګي خو هغه صفر نه په نور ښکته څه انسان نشته چې هغه ووایم. اخري زموږ دا مطالبه ده چې زموږ 1 پوینټ ایجنډا ده، زه خپل ځای مې هغه چې زه به خپل ځای ته ځم، نه ټیمې ځای ته ځم نه د خان ځای ته ځم، د خان ځای ته په جمپونو ګرانه را که په مونږ یې بوتلم بیا به ربل د لاس سخاره وي بوزي باندې جمپونو باندې شم، کار به پرېږدم موږ هسې مړتالو که تاوانونه کوو، کار پرېږدو خو د خان ځای ته نه ځو، خو زه خپل ځای ته به ځو.